باب العون بالمدد. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی تعاون کول د امیرو بالمدد په تعاون کولو د افراد سره د اغي جماعت او د اغي دستی د فوج چې امیر لګلی دا خو مقابله کې کافران لږ په زور کې دي او اغي د امیر نه تعاون وغواړي نو امیر به د اغي تعاون کوي. امیر به د اغي څه کوي؟ تعاون به کوي د اغي. اگه تعاون دا ولې مړ کړه باب العون بالمدد معنا ما کوله دا معنی لږه ګران ده کنه ما تاسو معنی کوله د دې معنا عون تعاون ته وایي او بالمدد معنا دا ده چې یو اسلامی سربراه خپل فوج ولیږي یو علاقې ته هغه مقاومت پوره نشي کولی مقابله کې کفار ډیر زیات دي او زورور دي او هغه تعاون غواړي نو دی به تعاون وکړي. یو ځای کې مسلمانان دي هغوی د اسلامي حکومت نه تعاون غواړي چې موږ دپاره څه دستې د فوج راولېږئ چې زمونږ په خوا کې د کفارو د دې ظلم نه موږ خلاص کړي او امیر ولګېږي او هغه دسته هغې له ولېږي نو دې ته معنا شوه باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وزكوان وعصيتا وبنو لحيان. دا سلور قبیلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالی فزعموا انهم قد اسلموا پس دوی اویلی چې منګه دی مسلمانان شوي دي یاره جی منګه مسلمانان شوي په خپل ملک کې د سلور قبیلو خلک راغلي منګه اسلام راوړی دی خو زمونږه په خوا کې کفار دي او د هغې نه منګه تنګ یو نو منګ له مدد پکار دی او واستمدوهم د نبی علیہ السلام نے تعاون غوښتو علی قومهم په خلاف د خپل قوم باندې چې منګه ایمان راوړی دی او په قوم کې داسې خلک دی چې منګه تنګوي نو منګ له کسان پکار دي چې منګه هغې زمونږه تعاون وکړي نو فامدهم النبي صلی الله علیه وسلم تعاون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی ب70 من الانصار او یا تن انصاری مدینه ورسره ولېږل. قال انس رضی الله عنه وايي كنا نسميهم القرى من با دی نامدارول په قراو باندې یعنی عالمان قرآن د قرآن عالمان یخطبون بالنهار د ورځې به غره ته تلله او ډکي او خشاک به یې راوړه او بیا د مدینې په بازار کې خرڅاو ویصلون باللیل او د شپې به تهجد کول. فانطلقوا بهم دې قبیلو دا اویا تنه قرا ځان سره روان کړه حتی بلغو بیر معونته حتی چې دوی بیر معونته ورسېدل. دا یو ځای دی
هغې ته بیري معونه ویلې کېږي. دا د عثمان او بین عثمان و ارض حزیل، د حزیل قبیلې او د عثمان په دې منځ کې بیري معونه یو مقام دی. دې ته چې ورسول نو غدرو بهم، غداری وکړه پر قراو باندې، وقتلوهم او شهیدان یې کړه. دا په چل باندې پیغمبر خانه بوتلي. خو دا خلکو ته ووایه چې وایي پیغمبر خدا په غیب پوهېږي. نو دا راغلي دي او د اسلام دعوی وکړه چې موږ مسلمان شو. پیغمبر خدا نه او یا کسان قرا عالمان قرآن روان کړه او چې بیري معونت یې ورسول نو هلته شهیدان. نو نبی علیه السلام سره د علم نه دا ملګري لېږل. پته ولګېده چې دا خلک دروغ وایي. هیڅ پیغمبر ته الله علم غیب نه دی ورکړی، هیڅ فرشتې ته نه دی ورکړی، هیڅ ولی الله ته علم غیب نه دی ورکړی. د غیب نه اطلاع پیغمبرانو ته کیږي په ذریعه د وحی باندې، او اولیاءو ته کله کیږي په ذریعه د الهام باندې. فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان وبنو لحيان. نو نبی علیہ السلام دعای قنوت بویلا او خیری بے کولی پورا میاش پر رعل قبیله باندې او په زکوان قبیله باندې او په بنو لحیان باندې. قال قتاده وحدثنا انس، قتاده وی منگ تا انس بیان کړو چې دوی په باره کې قرآن راغلیو. د بیري معونه د شهیدانو او د قراو په باره کې قرآن نازل شویو. نو انهم قرأو بهم، چې یقینا دی لستل دا قرآن په باره د دوی کې قرآن لستل قرآن داو. الا بلغوا عنا قومنا، داغه د قرآنی سره چې دا منسوخ تلاوت ده. الا خبردار بلغوا عنا ورسوي زمنګنا قومنا زمنګ قوم تا دار شهادت نرسو. فإنا قد لقينا ربنا، یقینا من ملاو شو د خپل پروردگار سره. فرضی عنا، نو الله زمنګ راضي شو، ارزانا او منګه راضي کړو الله. ثم رفع، بیا دا حصه قرآن فورته شوه، منسوخه شوه. بعدو پست دینا دا به منګه لستله. بابو من غلب العدو، امام بخاری باب دی داغه چا مبارکه چې غالب شي په دشمن باندې، دشمن اوهی میدان اوګټي، فاقاما علی عرستهما ثلاثه، نو اوسیږي په ډاګی باندې 3 ورځې. د نبی علیہ السلام دا عادت شریف او چې کم قوم سبا وجنګېږي او میدان بیا وګاټه، نو بیا 3 ورځې هلته پاک میدان کې تېرولې. کله بل چا پړه کې صحیح او راځي نو چې معلومات ورسره وکړو، خبر ورسره فیصله وکړو. 3 ورځې پس په بیا روان شو. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيدا قتادة قال ذكرنا انس بن مالك، واي قتادة ذکر کړیو منګه تا انس بن مالک استاد عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابي طلحه چې پلندرو د انسا دره د مور خاوند د ام سلیم، او ابو طلحه صحابي د پیغمبر خدا نه روایت کوي انه کان اذا ظهر. ابو قتاده وايي ابو طلحه وايي چې نبی علیہ السلام او چې کله با غلبه حاصل کړه په یو قوم باندې، نو اقام بالعرس ثلاثه، نو په دغه باندې با
درې ورځې چې کوم دی نو نبی علیه الصلاة والسلام با درې ورځې پر هغه میدان باندې اوسېده. تابعه معاذ و عبدالعلا د ده تابعداري کړې ده. چا کړې ده؟ روح معاذ کړې ده او عبدالعلا کړې ده. قال دا دواړه وایي حدثنا سعید عن قتاده عن انس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من قسم الغنیمة في غزوه وسفره. امام بخاری باب دی هغه څوک چې تقسیم د غنیمت کوي په خپل غزوه کې او په خپل سفر کې. وقال رافع كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم. دا ور یار پورې کوي لګ تاسو لږ صبر کوئ چې دا سبقونه کیږي نو تاسو سبقونه په وخت کې تاسو نور کار شروع کوئ. هیڅ اهمیت تاسو په ذهن کې د سبقونو نشته. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اومنگا د نبی علیه الصلاة والسلام سره بذوالخلیفه په ذوالخلیفه کې. فاصبنا غنما وابلا پس اورسیدو او ملاو شو منگا تا گڑی او بیزی او خان. نبی علیہ السلام داگی تقسیم کو یو سړی ته به ویل چې الکه تلس گڑی علی او که یو اوخ علی. نه چا به اوخ به واغیست او چې چا به گڑی خوخ هغه به گڑی واغیست. نو فعدل 10 من الغنم ببعير نو په بدل د لسو ګړو کې یو اوخ بو. حدثنا حدب بن خالد حدثنا همام عن قتاده ان انسا اخبره انس دل خبر ورکړی او قال وی اعتمر النبي صلی الله علیه وسلم الجعرانیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره کړی و د جعرانیه نه حیث قسم غنائم حنین. هغه ځای چې تقسیم د غنایمو د حنین کو نو په دغه شپو کې د جعرانیه نه د شپې راغلی و بیت الله شریف باندې عمره وکړه او شپې بیا واپس لاړ. دا بریزنه به انشاءالله بس کو بیا خیر وایي.